جناب نن مونږه راغلی یو د پېښور په سیمه وزیرباغ ته. د پېښور ډېر نامي ګرامي شاعران د پېښور نه وتلي دي. په هغه شاعرانو کې رشید خان رشید بابا هم یادېږي، خو د بدقسمتۍ نه چېرته داسې څه مشاعره والا دله ترجیح ورنه کړه چې دا د خپل د مشاعرې د خپل د شاعرۍ او د خپل د فن مظاهره پکې په کلاو زړه د کړي. د رشید خان بابا رشید څه تقریبا کتابونه هم راغلي دي. د دې حوالې سره به مونږ رشید خان رشید بابا شاعر سره خبرې کوو. رشید خان رشید بابا السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډیره مننه ستاسو جی عزتمن شي، الله هم کامیاب کا، او ډیره شکریا چې تاسو نن دونه یو وخت او موقع ویسته او زموږ نن پکې د پوښتنې یو اظهار وکړو. رشید خان رشید بابا لاول د ټولو نه مخکې یو ښکلی غوندې غزل یا یو شعر یا څه نظم څه کړی دا راته ووایي چې اوس تازه تاسو کم جوړ کړي د پېښور حوالې سره، یا څه نور څه داسې ماحول چې کم د پېښور اوس څه صورتحال دی د هغې حوالې سره. نو شعرونه خو موږ تقریبا هر وخت د پېښور هم جوړ کړي دي، او د شاعري خو دا که د حالات عکاسي ده، د وخت تصویر دی، او چې کله هم داسې د څه نه متاثره شوي نو موږ په هغه موقع باندې څه نه څه اظهار کړی دی. نو د پېښور شعرونه خو تقریبا زما په هر کتاب کې وي، خو زه به تاسو ته یو بل خپله یو روبایي ووایم. وایي تور ویښته دې لا د سر سپین کړي نه دي او را سره دې برابر سپین کړي نه دي. وایي بیا په کومه خوله دعوې د یارانې کې چې کاته دې د نظر سپین کړي نه دي، او زړه چې تور شي په وینځلو نه سپینېږي، تک تور کاڼي سمندر سپین کړي نه دي، او چا پټ کړي پیرو کې دي لالونه، په مګلو چا سره زر سپین کړي نه دي، او ستا دا مکر فریب پیژني پوهېږي رشید جان ویښته په نمر سپین کړي نه دي. ډېره لا مهرباني شاعر رشید جان رشید صاحب، تاسو د خپلې دې حوالې سره ماته ووایي تاسو د شاعرۍ فیلډ ته څنګه راغئ او د څوم وخت نه دا شاعري کوئ او کتابونو لیکلو طرف ته څنګه لاړئ؟ تاسو تعلیم څومره دی دې حوالې سره ماته. یاره سلیم صاحب ډېره مننه، او د شاعرۍ خبره تاسو وکړله. نو دا خو زه څه ډېر د لږ عمر وم، او زموږ علاقه وه شاکبل کالونی، دا د مالګو منډۍ سره او ډېره یو ښکاره او واضحه علاقه ده. دا زموږ پیدایشي علاقه ده، او بیا زموږ زندګي څه داسې وه، څه د غربت څه د غمونو. نو په دې حواله کې هغه حالات څه داسې جوړ شو چې قدرت موږ نه خپله خود به خود شاعر جوړ کړو. بله خبره تاسو د تعلیم وکړه، نو د تعلیم خو زموږ څه وس نه و، او نه زموږ داسې په سر باندې څوک وو. ځکه والد صاحب زه د 2 کالو مه چې زموږ د هغه نه الله واغستو، د هغه لکه زموږ د سر نه د هغه سوری لرې شو. نو بیا زموږ زندګي د غربت او د غمونو سره وه. نو په دې کې بیا د تعلیم خو څه گنجایش نه کېده، او حالات څه داسې وو چې قدرت خود به خود چې موږ به داسې بعضې خبره د خولې نه وویسته، نو موږ داسې واړو دې ملګرو بیا لکه دا خو سم شعر دی. نو په دې کې موږ په ځان نه پوهېدو، خو څه ډېر وخت تېر شو. نو بیا څه کسان ویل چې یاره ته دا کمې خبرې کې دا لیکه دا شعرونه دي. نو بیا زموږ یو ملګری اوس هم وفات دی، لطیف نوم، او په هغه سره به موږ کېناستو او دا بعضې الفاظ به موږ جمع کول. بیا یو وخت راغی چې دې ته الله پاک کتابي شکل ورکړو. نن سبا خو یو نه تقریبا 8 کتابه دي زموږ. نو زموږ لکه ډېر لږ عمر و، تقریبا یا 9 سال یا 8 سال یا 10 سال، د هغه وخت نه دې سره زموږ لکه دا دغه پیدا شوی او شوق پیدا شوی. او بیا داسې وخت راغی چې دا شوق نه و، دا بیا زموږ مجبوري وه چې موږ ویل موږ د دې حالاتو تصویر چاپ کړو او د خپلو پښتنو ته یې کیدو. نو بس تر ننه پورې تقریبا لګیا یو، خپله منډه کوو او د پښتو ژبې خدمت ته کوو. او رشید جان رشید صاحب، د دې نه علاوه تاسو کتابونه هم لیکلي دي د پښتو شاعري، پکې نظمونه، غزلې، نو تقریبا څومره بم کړي؟
یاره اندازن تقریبا ساته کتابه زما چاپ شوي دي او په دې اته کتابو کې تقریبا چې شپږ کتابه زما په خپلې خرچه چاپ شوي دي چې د خپلې خېټې نه او د خپلې روزۍ نه هغه دغه ما نیمې کړي دي او هغې وخت سره بیا هغه چې کله داسې مناسب شوي دي نو په هغې ما یو کتاب چاپ کړی دی او هغه مې عوامو ته مخې ته ایښی دی. ستاسو کتابونه د هغې چند نومونه موږ ته والئ چې کوم تاسو چاپ کړي دي. یاره زما خیال لومبی کتاب زمونږ و تازه زخمونه او دویم کتاب و لوزونه بیا داسې ورپسې چې دی زما خیال دریم کتاب تصور و بیا ستړې سترګې م یو کتاب په هغې کې و او د ایمان راوړلو یو واقعه یو کتاب هغه د یو کتاب نوم و انتظار یو کتاب و زما په دې 2020 اخره کې چاپ شو لیونی راپارېدلی راپارېدلی هغې ټیټل ما سره پروت هم دی دلته زما مخې ته پروت هم دی کتاب دا لیونی راپاسېدلی دا هم په څه تصور ستاسو زړه ته راغو څه خیال راغی چې دا تاسو د دې کتاب نوم اوله کې مونږ ایښی و ګلاب وطن جانان حالات څه داسې وو د ملک چې دا نوم ډېر مناسب نوم و پوهان خلک پرې پوهېده بیا زموږ یو د ړومبني کتاب کاتب و اقبال ایران صاحب په دې چارسده کې اوسېده چې هغه زما 2-3 کتابه کاتب کړي او هغه ویل په دې کتاب به زه لیکل کوم دا نوم زما ډېر خوښ دی. یو بل تحریف و هغې ویلې چې دا نوم ډېر مناسب دی او د وخت سره او پوه خلکو دپاره دا ډېر ښه نوم دی. بهرحال بیا څه وخت تېرېده غریب بیمار شو او وفات شو. چې وفات شو بس بیا ما ویل یاره چې چا د سره دا نوم خوښ کړی او منلی او وفات شو بیا څه د ملک حالات هم داسې راغه زموږ څه جذبې نورې شوې نو بیا په دې کې یو غزل نیم موږ بدل کړو د کتاب نوم موږ مناسب دا وګڼل چې لیونی راپارېدلی لکه یو احساس دی یو جذبه ده یو خیال دی. د لیونی راپاسېدلی کتاب یو شعر یو غزل نو په هغې کې خو مختلف لکه ډېر شعرونه دي خو په هغې کې د پېښور ذکر موږ لږ کړی او ډېر وخوښه به د ذوق نه لږ لري نو ذهن کې نه نو د کتاب ته به ګورم تاسو ته به زه دا نظم ډالۍ کړم دا خاص د پېښور تصویر موږ جوړ کړی و یم زخمي د زړه پر هر په ګوته نه پټېږي دا پېښور دی پېښور په ګوته نه پټېږي او شي به رسوا ټولې نړۍ ته پټېدلی نه شي چې نړوي د کوم لښکر په ګوته نه پټېږي هېر رانه نه دي پېښوره په تا څه تېر شوي په تا تېر شوی دی معاشر په ګوته نه پټېږي او تل به ځلیږي پېښور د اولیاو ښار دی د شاکبل اولیاور په ګوته نه پټېږي مالګو منډۍ سرکۍ شوبه یو شناخت لري خپل خیبر بازار روډ د خیبر په ګوته نه پټېږي کیسه خانه او کابلی دی د جبین خالونه د ناستې ځای د چوکیاتګر په ګوته نه پټېږي ماله سیټیان بازار کې لا تحصیل د زړه دی د ښار ماله سیټیان بازار کې لا تحصیل د زړه دی د ښار دنګه غړۍ د ګینټګر په ګوته نه پټېږي اشنغرۍ کریم پوره او د میلاد چوک نظارې ستا بلیسار د حسن غر په ګوته نه پټېږي او چوک پواره ګوره بازار او سنیري مسجد او تاریخي نښې عجبګر په ګوته نه پټېږي د ګلو ښاره پېښور هر یو ځای دی د ستایلو وړ دی او ستا زړه راښکونکي هر منظر په ګوته نه پټېږي ستا هر سحر د دیدنونو او ګلونو سحر ستا پېښوره مازدیګر په ګوته نه پټېږي ستا خواري کښ په درس جهان لکه د ستورو ځلي ستا هنرمند ستا کاریګر په ګوته نه پټېږي ګران پېښوره رب د هر څه خزانې درکړي او شتمن ستا لال او ګوهر په ګوته نه پټېږي. دا نظم غالبا نورم ډېر شته خو مونږ ویل زه یو څو انتریم تاسو ته ډالۍ کړم. مهرباني الله دې خوشحاله ساته. ما ویل د دې نه علاوه ستاسو د کتابونو ټول نومونه که تاسو ته یاد دي داسې بای نمبر کني خیر دی وګورئ هغه خپل البم وګورئ. نو بس ما خو تاسو ته ویل تازه زخمونه تصور لوزونه انتظار ستړې سترګې د ایمان راوړلو واقعه او آخري کتاب د زما لاس کې چې دی لیونی راپارېدلی. نو دا تاسو د دې بل کتاب نوم واغستو؟ د کوم کتاب؟ د
د ایمان راوړلو واقعیا واقعیا شوی یو ماشوم ایمان راوړی او په ډېر کم عمر کې او زمونږ جذبه داسې وه چې موږ ویل چې په دې څه ولیکو نو تر هغې پورې زمونږ سکون نه و چې تر څو په او دا په 2005 کې شوې وه دا واقعه او دا یو وینده وه ماشومه وه هیره د دې نوم په نټ باندې د دې پوره واقعه شته نو بیا موږ په دې باندې کتاب ولیکلو او موږ هغه خپل لکه زمونږ چې څه جذبه وه هم ښکاره کړه. رشید جان رشید بابا شاعر چې کله تاسو یو شعر لیکئ نو هغه شعر یا غزل لپاره تاسو څومره وخت ټایم اخلئ لکه مطلب دا دی چې یو غزل تیاریږي نو هغه 3 ورځو کې 4 ورځو کې یا په ګنټه کې یاره اکثر له خو موږ په میاشتو لکه د دې شي نه دغې ځکه زموږ دلته هغه ماحول هغسې نشته د ذوق مرګري خوا او شا موږ سره نږدې نشته خو که کله زموږ تسلسل جوړ شي نو بیا ورځو ته یې نه پرېږدو هغه یا 15 منټه یا 10 منټه یا 20 منټه دا یو داسې کیفیت چې په دې کې بیا الله پاک هغه غزل له وجود ورکړي او هغه خیال زموږ مکمل شي او کله چې 2 3 او 4 ورځو ته پاتې شي بس بیا پاتې شي یا نن پوره کېږي یا بیا نیمګړی. په دې پېښور کې لا تعداد شاعران شته نو ستاسو د شاعرانو دپاره څه داسې یو محفل یا یو داسې څه ګورمنټ یو داسې اداره یو ځای تاسو له نه درکړی چې تاسو ټول په هفته کې میاشت کې هلته راغونډېږئ او خپل د شاعرۍ او خپل د دغه د فن مظاهره هلته کوئ؟ یاره د هغوی د خوا نه داسې بعضې خبرې شته او بعضې دعوې هغوی کوي چې داسې خبرې شته خو د چند کسانو دپاره دي او هغه خلکو دپاره دي چې د هغوی په پونج کې اکثر له ما لیدلي ما په خپله 2 کاله مشاعره چلولې ده او په دې سید حسن پیر کې د خیبر پښتونخوا د بي جرګې په نوم باندې دا خو دا به موږ په خپله خپل ملګري م راټولول بلنې به م ورکولې او په هغې کې به چې څه خرچه کې دا به موږ په خپله کوله او په خپله به په مینت د چا نه زیه وغوښتو چې یاره موږ په دې ځای کې مشاعره کړو ځکه دا شاعران اکثر غریبانان د دوی دونه وس داسې نه نو بس داسې مناسب ځای به نه نو اکثر به موږ پرنسپل ته عذر وکړو چې موږ ته د اسکول نو چارې هغوی به موږ ته راکړه خو په خپل مدد لکه په خپل تعاون موږ سره څه دی کې څه تعاون د چا نه و په خپل دغه به م کوو. رشید جان رشید بابا په شاعرانو کې کم شاعر خوښ دی؟ یاره شاعران چې هر یو یو چې شاعر یو هغه احساس لري او اساس یې نو زموږ ټول خوښ دي خو ډومبني شاعرانو کې زموږ لکه حمزه بابا موږ سره ډېر نږدې و هغه مې خوښ و دا مې مخکې م ویلي او امیر غلام صادق زموږ ډېر خوښ و ټیک دی چې د انډسټرۍ شاعر و خو د هغه کمپیوټر د هغه میموري د هغه ذهن چې د هغه په هره سندره کې به دونه نصیحت و چې د ښه نه ښه شاعر په ښه نه ښه نظم کې به نه و چې څومره به د هغې په 2 3 انترې لوبه یا سندره مصریزه په هغې کې به د هغه لکه ډېر یو ښه میسج و نو نور هم داسې ښه شاعرانو خو امیر غلام صادق او حمزه بابا نو د دې دواړو نه بیا زه ډېر متاثره وم. اکثر یو ګلوکار خیال محمد گلزار علم نازیه اقبال وغیره داسې ډېر ګلوکاران دي چې هغه د شاعرانو شاعري په خپل فن کې دنیا ته مخکې کړې ده ستاسو د نظم یا د غزل یا داسې څه شاعري کم ګلوکار ویلې ده؟ یاره بلکل د وخت سره یو وخت کې زمونږ هم جذبې لږې ډېرې وې نو پسې به ګرځېدو خو دا د هغه خپل وخت سره گلزار علم هم زمونږ شعر ویلی او ظفر اقبال یو سندرغاړی او چې هم زمونږ په وجه راوتې و هغه ویلي احمد ګل ویلي نازیه اقبال بلکل زمونږ هم په دې لاسونو کې وایي چې لویه شو پیلنی البم نازیه اقبال لالونه زما یاد دي چې انور خیال او نازیه اقبال زما والی هم کړی او د قدیر موسیقي و هغه خلک اوس مړم دي او داسې نور هم بعضې کسانو زمونږ شعرونه ویلي دي. د رحمان بابا پېښور کې دلته او د پېښور اوسیدونکی هم دی او د پېښور کې قبرستان هم دی رحمان بابا مزار نو د رحمان بابا د شاعرۍ نه څومره متاثر یې؟ یاره د رحمان بابا په شاعرۍ خو دا ویلی نشي یو سړی چې زه ترې متاثره نه یم ځکه چې څونه ادب په هغې کې څونه عشق رسول په هغې کې دی نو د رحمان بابا په شاعرۍ خو زه یم چې
بالا اسانه پوهېدم څه وړه خبره نه ده او اسانه خبره نه ده، د ډېرو لویو خلکو کار دی او د هغې د شاعرۍ نه خو مکمل متاثر یو، ځکه چې زمونږ که هر څه وي نو زه یم چې دا به د هغه د شعر هغه معمولي حصې ته به هم لکه زمونږ د هغوند کتابونه سوي یم چې ورسي، د هغه د شاعرۍ خو د هغې نه خو مخ نه شو اړولی. رحمان بابا شاعري انګریزانو منلې ده، بلکې انګریزانو د هغې ترجمه کړې ده، د هغې کتابونه یې جوړ کړي دي او د هغې د ترجمې کتابونه په یورپ کې بار ممالک کې چې کوم دی انګریز هم خوښوي. او رشید خان، رشید بابا، تاسو پېښور وزیرباغ علاقه کې پراته یئ، ستاسو کتابونه ستاسو قدر مونږ سره شته دی او ستاسو د کتابونو چې څومره شاعري د هغې کې یو نصیحت دی، هغې کې هغه څه دي چې څه په دې پېښور تیر شوي وو د هغې حوالې سره پکې دي، څه چې په دې پېښور اوس راغه د هغې حواله پکې ده، یعنې یو د دې ژوند یو عکاسي ده ستاسو په کتاب کې. نو رشید جان، رشید بابا، تاسو موږ له ټایم راکو، الله دې ستاسو عزت وکړي، الله دې ستاسو قدر وکړي او ستاسو دا ټول ملګري. مهرباني رشید جان، رشید بابا، شکریہ.